بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المتوحد بجلال ذاته وكمال صفاته المتقدس في نعوت الجبروت عن شوائب النقص وسماته، والصلاة على نبيه محمد المؤيد بسات حججه وواضح بيناته، وبعد. شرح قید درس نمبر 1. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وآله وأولاده وأزواجه وكمل أتباعه وبارك وسلم عليه. یو اعتراض زمونږ نه پاتې شوی، هغې پسې بیا راتاویږي. هغه دا و چې تاسو خدا ویلو چې صلات لفظ مشترک دی همین د معنی و اربعو کې، او دینه چې یو معنی تاخلي قرینه بغواړي او قرینه ورکی نسبت للفاعل له نو دي کې خو فاعل متعین دی چې کاتب دی مصنف دی. نو ګویا کې دا دی دعا کوي، نو چې والصلاه دا دعا کوي، نو دا و عاطفه سره دا جمله نقل کړي ده، دا جمله دعائیه ده او د ذکر کا په و عاطفه سره، او دا عطف دا په جمله الحمدلله المتوحده باندې، چې دا جمله دعائیه ده او دعا قسم د انشاوي. دا جمله انشائیه ده عطف کا الحمدلله المتوحد، هغه جمله خبریه و. لازم شو عطف د جمله انشائیه په جمله خبریه، او د نحویانو ویلی ودا ناروا دا بسکو. هلته انشاء د حمد نه دا اخبار د حمد کړي، حمد ثابت دی الله لرا، حمد مختص دی الله پورې، الله مستحق د حمد دی، دا غوډه اخبار کوي. او دلته دا دعا ده درود په نبی له سلام دی وی، د نسبت ال الفعل وجنا هغه سلور معنیو کې اخذ د یو معنی او تعین د یو معنی کیږي، نو دا غو دعا نو دعا خو قسم د انشاء ده. الګ پیږي کنه. جواب دا دی چې د کوم اخبار د حمد کړي، اخبار د حمد نه حمد وی، انشاء د حمد دا نوراغ عطف د جمله انشائیه په جمله انشائیه، نو فلا يرد ما يرد ورسېدلې. یادا چې دلته په د وصلاتون وړاندې دعا سره قول مقدری، واقول الصلاه على نبيه محمد المؤيد، نو چې کله اقولو ور سره راغی قول ور سره مونږه تقدیر لګول مقدرم ک دا جمله خبریه شو. چې جمله خبریه شو نو عطف د جمله خبریه په خبریه راغی، نو په دې صورت کې فلا يرد ما يرد ولکه تاسو پوه شوي کنه. المؤيد چې تایید کړي شوی دی، کما سبق نه بدل کا خو مجرور او د مجرور کا، او صلاه علی نبی دمر علی په داخله ده، بیا محمدین ورته بدل کا یاد فی تفسیر کا، او دم په غیبانه ور عطف دی، او فی تفسیر کویت نه بدل کا نغه مجرور او د به هم مجرور وي. ټیک درف امر کې جایز دغه تعویل بکی په خبره باندې پیږي کنه. المؤید چې تایید کړي شوی دی بسات حججه و واضح بیناته، المقوا قوی کړي شوی دی نبوت د رسالت د بسات حججه و واضح بیناته. المؤید تراش دا اید نه ماخوذ دی، اید تایید ته وي. المؤید صيغه د اسم مفعول دا د باب د تفعیل. اید یؤید تائیدا فهو مؤیدنا، وأید تؤید فهو یا فذاک مؤیدنا ورسیدلی. صيغه د سو احتمال دی ورکه دوا، یو احتمال دا دی د باب د تفعیل، صيغه د اسم مفعول، نو د مؤید معنی منصور مدد کړي شوی، تایید کړي شوی ورسیدلی کنه. ها یا دویم احتمال تراش
المؤید د باب د تفعیلنا صيغه د اسم فاعل نبیا دا شو په معنا د ناصر او د ناصر د دین د الله ناصر د دین د الله ناصر د عبادت د الله په خبره باندې پیږي کنه لکه دغه دوړ باندې پوښښ کنه بسات حججه سطع سطوعا بولن کېدل خ او حجج جمع د حجت ده عبارت ده د هر هغه دلیل نه چې هغه مثبت د حق وي او حجت حج يحج دا په لغت کې عبارت ده د غلبینا د سنه د غلبینا نجوم کې د ادله په میدان د مناظرې کې سبب د غلبي د احد الخصمین علی الاخر وی نو دغه وجنا اطلاق د حجت په دلیل باندې شوی دی نو دا د قبیله د اطلاق د مسبب نه دی په سبب باندې دا دلیل سبب د غلبي علی الخصم وی پوه نشوي خو چې ادله پیش کوي فحج احدهما علی الاخر نو غالب راشي یو پدی کې پاغبل پس سبب سو دلائل ادله ناغه مسبب چې د دلیل د وجه راتلو چې غلبه وا نو اطلاق د مسبب کو په سبب باندې ادیته حجت ویلو غلبه ادیته ویل دا سبب د غلبه تاسو به وایي مشکات شریف کې او ترمذی شریف کې او نور کتب الحدیث کې چې موسی علیه السلام د آدم علیه السلام سره ملاقات واقع شو جلال د موسی علیه السلام په مشهور دی کنه وی تا آدم علیه السلام چې د خلک ستاده وجه جنت نه راوتی تا ولې دانه خوړلته سم دم اوس په جنت کې آدم علیه السلام ورته وی تا نه تاسو کو زما د پیدایش نه سو کال وړاندې خدای تعالی پتا نازل شو د تورات لیکلو وی سلويخ کال وړاندې ستاد پیدایش نه سلويخ کال وړاندې په ما نازل تورات الله لیکلې دي په دې تورات کې دا خدای لیکلیو کنه چې آدم علی السلام بداکار کوي داسې بکیږي زیا پیدام نوم دا ټولر سلی کلی شي وکنه ویاو نو ته ما څنګه ملامت کې په کار باندې زما د پیدایش نم سلويخ کال وړاندې دا په مالی کلی شي دک ذکر محبوب وای فحج آدم علی موسی علیہ السلام مناظره وګټل او غالب راغی آدم علیہ السلام په موسی علیہ السلام موسی علیہ السلام خاموش تاسو پښتو باندې پیږي کنه بل جبه درته وي پښتو صحیح درازي نو اوس دلتا بسات حججه و وادوه بیناته کی اضافت موجود دی بچی سے موجود دی اضافت او د اضافت یا خود قبیله د اضافت د صفت نه د خپل موصوف ته او یا د اضافت په معنی د من نه په خبره باندې پوښي او تاسو تما پرون ویلو په دې کې سلور احتمال جوړي دا یو احتمال ترش چې دا اضافت د قبیله د اضافت د صفت نراواله خپل موصوف ته نو بیا ودا سوای والصلاه علی نبیه محمد المؤید بسات حججه بالحجج الساطعه وواضح بیناته والبینات الواضحه پونشوي کې اضافت د صفت د موصوف ته موصوف خو مقدمي کنه دلته ذا بساطعي د صفت دی ښا او د حججه دا ورته موصوف دی نبل حجج الساطعه د سبوای تایید کړي شوی دی هغه حجج الساطعه باندې پاغي سره او د غبل واضح بیناته کې دا واضح سکا د صفت کا او بینات موصوف کا والبینات الواضحه او تایید کړي شوی دی په هغه بینات او معجزات واضحه او خپل باندې خپل سره په پښتو پوه نه شوي
سم مسله خو بنی کنه دلته بیا دا حججه کې دا ضمیر چې دی د دې په مرجع کې دوه احتمال دي. یو احتمال دا دی چې دا راجع دی الی الباری تعالی سبحانه وتقدس وتنزه وتعاظم وجل جلاله، هغه تراجع دی. د کشمیری د الفشذی کې یو ډیره ښه نقطه ویلې ده، زما ډیره خوښه شوه. خذ ما صفا ودع ما قدر. خبره مونږ دار چا خوخه وخلو یو بیکاره خبره دار چا دیوال ته ولړه کوي. نو ویلي چې دا بعضې کسان د رسول الله مبارک او د فرشتو د ټولو نامې ډیر په عزت او ډیر درنې دي. یو څومره چې په عزت او درنې والی حق بیا هم نه ادا کیږي. دی حق لري چې عزت د دې دی وکړي شو سمې درنې دی واغستلی شي. تاسو به کتلی کنه مکیًا مدنیًا هاشمیًا اورېدلیم دی کنه. اوس هم یا گزاره کوي نور دې خوږي ووایي، سمې دې خوږي ووایي او ښه ډېرې دې ووایي. خو وی چې کله د الله جل جلاله په حق کې راشي یو خدای فرمایي الله فرمایي دا هم نه وایي چې دا یو ډېر لوی ذات دی، تعظیمی پکار دی. لږ په بدن دی ویښته باید ودرېږي، باید لږ دتم ډېر لوی تعظیم او احترام وساتي. شیخ صاحب بسویل خداوند متعال فرمایي. دې مسله کې خو بیا وابیان د دې بعضې اهل سنتو نه صرف په دې یو جزیه کې ښه دي. سوی الله سبحانه وتعالی فرمایي، الله سبحانه وتعالی داسې فرمایي او مونږ خدای فرمایي الله فرمایي. دیو جن د صوفیو صافیو اصطلاحات وره حق تعالی واجب تعالی سبحانه وتقدس فرمایي. ته مکتوبات شریف کولوک حق تعالی سبحانه داسې او حق تعالی جل جلاله داسې درانه الفاظ متوایا. دا نه چې د خدای د غراشي نو بس جل جلاله عمنواله خدای فرمایي، رب فرمایلی دی، الله فرمایلی دا الله کتاب دی، دا الله خاطرو کا د خدای خاطرو. او چې د سید الکائنات حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دا غراشي نو 15 منټه صفاتونه بیانوا، 15 لسه بیان کا، لس نه غنټه بیان کا. خدای دا چا چې بنده دی دا رب هم لګ بیان کا کنه جل جلاله. په پښتو پوه نه شوي. نماویل چې حججه کې دا کم ضمیر دی وایا دې کې دوه احتمال دي. یا دا چې دا یرجعو الی الباری سبحانه وتعالی، دا ذات الباری جل جلاله تراجع دی. او دویم احتمال دا دی چې یرجعو الی حبیب الباری جل جلاله وتعالی، دا د خدای تعالی حبیب صلی الله علیه و آله وسلم تراجع دی. والصلاة درود دی نزول د رحمت دی فازه د خیر کثیر دی د رحمت یو ګور باران دی علی نبیه په نبی د الله تعالی باندې جل جلاله محمدن چې پاک اسم د دغه پاک ذات محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دی المؤید چې تایید کړي شوی دی. ضمیر الله تعالی تراجع بسات حججه د ذات الباری جل جلاله پاغه تمام خکار دلایل او واضح دلایل سره پاغه تایید کړي شوی دی. ضمیر الله تراجع شو کړ جل جلاله. او یا راجع کا حبیب د الله تعالی جل جلاله ته چې تایید کړي شوی دی بسات حججه و واضح بیناته پاغه خپل واضح دلایل او پخکار معجزات او پاغه تایید کړي شوی دی. ضمیر د مبارک تراجع شو کړ. الکه تاسو پښتو باندې پوښوي کنه نو تاسو تما ګور اول کې دوه خبرې وکي اضافت د ساطع حجج ته او اضافت د واضح بینات ته پدې کې احتمالین دي. یا د قبیله د اضافت د صفت نه دی الی موصوفها خپل موصوف ته، یا د اضافت په معنا د من
او بل قاعده یاد کړئ حجت جمع د حجتون دا جمع شو کنه او دا قاعده ده چې اضافت د جمع اذا اضيف الجمع الى الضمير يفيد الاستغراق چې اضافت د جمع کله ضمیر توشي دا به افاده د استغراق کوي ولکه پونه شولې خدا خو قاعده ما ذهن کې کینه ولزا چې اضافت د جمع کله شي ضمیر ته مفاد استغراق دی حجج دلته جمع ده اضافت ضمیر ته راغلي دي ټول حجتونه مراد شو ټیک شو بیا را شاغد و احتمال ته واپس راتوش د دې قاعده د لحاظ نه بعد او د استحضار نه بعد هغه احتمالین دادي چې دا حججه کی ضمیر يرجع الى ذات الباري عز وجل وسبحانه یو احتمال داش دویم احتمال دغه دی چې دا راجع دی الى يرجع الى حبيب الباري جل جلاله دو احتمال شو کنه نو دلته ټول سلور احتمالات جوړیږي ها او په دغه سلورو کې دا درې احتمالات دلته مناسب او انسب او الیقدی او دغه یو احتمال رابع په دې موضوع کې مرجوح دی رکیک دی سخیف دی او کمزور دی او ضعیف دی اول احتمال صحیح انسب الیق احرا فی هذا الموضع اغداد یزویخا وګورئ کتاب شریف ته حججه کې دا ضمیر ال الباری عز وجل راجع او ګرځوا او بیا هغه اول احتمال چې اضافت د ساتع د حجج ته وایا د قبیله د اضافت د صفت الی موصوفها والا نو تقدیر بس شي تقدیر بداسي شي ضمیر د چا تراجه کو ال الباری سبحانه و تعالی او اضافت د کمی قبیله واغستو وایا اضافت د موصوف نه د صفت خپل موصوف ته او قاعده خو د ذهن کې کینولې وا چې د جمع اضافت شي ضمیر ته یفید الاستغراق اوس به تقدیر څنګه شي اخر سلور احتمال درې پکې ما درته ول احرا انسب الیقدی مناسب دی ایو رکیک ضعیف دی پاغه دریو مناسبو کې اول تقدیر بداش المؤید چې تایید کړي شوی دی رسالته د رسالت د رسول الله مبارک بجميع حججه تعالی الساطعه پاغه ټول روخانه حجتونو دلایل د خدای تعالی جل جلاله سبحانه و تعالی په خبره باندې پونه شوې لکه چې تایید کړي شوی د رسالت د مبارک په ټول حجج د باری تعالی عز وجل په حس حجج چې ښکار دي ساتیا یعنی په معجزه او ښکارو غټو د الله تعالی په غټو معجزو د الله تعالی سبحانه و تعالی د تایید کړي شوی دی او په ټول ولی قاعده مې ذهن کې کینه ولی او اضافت د جمع راشي ضمیر ته یفید الاستغراق اونه سیدی په ټول غټو معجزو د رب کریم د رسالت تایید کړي شوی دی جل جلاله په نشي بیا دې ځکه ته چې د معجزې نسبت باری تعالی عز وجل ته دا ولی خیالی مولاوی چې بالکل د معجزې نسبت الہ العالمین جل وعلا شانه ته صحیح دی او دا نور احتمالاتو کې بیا نسبت د مبارک ته کیږي صلی الله علیه وسلم ته هم صحیح دی معجزه فعل الله عز وجل خلقا او معجزه فعل النبي علیه الصلاة والسلام دی کذبا نو دلته اضافت د قبیله د صفت الی موصوفها شو او بیا حجت جمع و اضافته ضمیر تراغله او ضمیر راجع الی الباری تعالی سبحانه نو تقدیر دا شو چې المؤید رسالته بجميع حججه تعالی تایید کړي شوی دی د رسالت د مبارک پاغه ټول ګوره د اضافت د جمع ضمیر غیر نه معنی پاغه ټول حججو د خدای تعالی معجزات د خدای تعالی جل وعلا شانه اساته اچا غټي دی خکار دی ډېر روخانه دي
پاغي تایید شوی دی په غټو معجزو د الله معجزې نسبت هغه ته ولې شو خلقا اوس پوه شوي دا یو احتمالو چې انسبو الیقو احرو بهذا المقام دویم احتمال انسب الیق احرا او صحیح بهذا المقام وفي هذا المقام هغه دا دی چې حججه کی دا ضمیر یرجعو الی الباری سبحانه وتعالى زوړ امام زړی تراوی زړه خبره کوه رب کریم تراجه دی خو اضافت د صفت موصوف تنا علم اضافت دلته په معنی د من علم پوه نه شوي بیا به تقدیر داسش المؤید رسالته بسواتع من بین جمیع حججه تعالی تایید کړي شوی دی د رسالت د رسول الله مبارک په ښکارا او غټو معجزاتو د باری تعالی خو په مینز د ټولو معجزاتو د باری تعالی کې ګورا من بیانشته تبدغه شو کنه سوی ورته یار اضافت په معنا د من شو کنه او من تبعیزی والا او اصلا په من کې دا د اجدا د پاره د تبعیض دی دا حقیقی معنی ده باقی نور احتمالات معنی ا مجازی دي ښه اب قرینی سره خله ورسې دي کنه نما او وی چې ګوره دا حججه کی ضمیر چا تراجه کا ال الباری سبحانه وتعالى ٹھیک ده جی هغه تراجه او اضافت وای په معنی د من مونږه واغستو نمونږه تقدیر څنګه جوړ کو چې تایید کړي شوی دی د رسالت د مبارک بسواتع پاغ غټو خکارا معجزاتو من بین جمیع حججه تعالی پاغ درمیان د ټولو حجج د باری تعالی کې یعنی د باری تعالی حجج دو قسمو ساتعو صغیر ساتعو خود د تایید چې کړي په ساتعو کړي دی پاغ ټولو حججو کې په ساتعو د تایید کړي دی نو اضافت په معنی د من شو کنه پونه شولې من بین جمیع حججه تعالی تایید د دې کړي دی خو به سواتع په سواتع فقط کړي په غیر سواتع نه دی کړي نو سواتع شو صغیر سواتع شو خود د تایید چې کړي دی په دغه ټولو کې په سواتع کړي فقط دا دویم تعویل شو اور رسیدلې خدا دو تعویلات دا کلو چې حججه کې دا ضمیر راجی شي الی ذات الله عز وجل سبحانه وتعالى اور اسید اسرش دا ضمیر د دې مرجع ګرځوا دا راجی کا الی حبیب الباری عز وجل حبیب صلی الله علیه و آله وسلم د باری تعالی عز وجل ته راجی او اول احتمال والا اول احتمال کم دی اضافت د قبیله د صفت نه موصوف توالا نو تقدیر وداسیش المؤید رسالته بجميع حججه صلى الله عليه وسلم الساتعه تایید کړي شوی دی د رسالت د پاغټول حججو معجزات او ساتعو د مبارک په خبره باندې پوه نشوي عقیده خو سلور وړو احتمالاتو کې چلیږي چې اضافت د حجج ضمیر ته یفید الاستغراق خبره باندې پیږي کنه دلته چې د ضمیر مرجع د پاک ذات او ګرځولو نو تایید کړي شوی دی د رسالت د دې پاک ذات د محبوب علی السلام پاغټول حجج ساتعو د او دام سیدی حجج ساتعو د معجزات ساتعو د ظاهره او بینه او غټو د اضافت د معجزې د ته شو دام سیدی کسبن او څلورم احتمال چې هغه رقیق دی سخیف دی ضعیف دی مرجوح دی هغه دا دی چې حججه کې دا ضمیر دا راجی شي الی حبیبه تعالی محبوب د صلی الله علیه وسلم د باری تعالی ته او اضافت د ساتي حججه دی په معنی د من واغستلیش نو تقدیر بيداش المؤید رسالته بسواتها من بین جميع حججه
چې تایید شوی دی د رسالت د مبارک په سواتیو سره په مینځ د غټولو حججو د مبارک کې د احتمال رکیک دی او ذکر رکیب دی چې ګور دلته شارح تفتازانی په صدد د بیان د تمدح او د تفوق د مبارک کې دی صلی الله علیه وسلم په ټولو انبیو باندې د فوقیت ثابتې ورسېدلی او دغه فوقیت د چې حاصلېږي او ثابتېږي په غدریو احتمالاتو سالفه او مادیه او متقدمه او پاغي کې ثابتېږي ښه دغه چې اول صورت کې غیر ساتیه حجج اواړه معجزات هغه نور انبیو ته پاتیش او د غټ غټ ثابت شو د فوقیت د ثابت شو هغه دویم صورت کې هم غیر ساتیه حجج هغه نور انبیو ته پاتیش او د غټ غټ ثابت شو او دریم صورت کې هم دغه شان راواله او کدی سلورم تراش چې ضمیر د حججه د پاک ذات د مبارک تراجه کی او بیا اضافت د ساتع د حججه ته د قبیله د اضافت د من والی په معنی د من والی نو یا خود نور انبیاء زمون په نبی له سلام باندې فضیلت ثابتېږي او یا ور سره مساوات ثابتېږي فضیلت زکا چې کچرته حججه کی ضمیر د مبارک تراجی شي او اضافت په معنی د من واغستل شي ترجمه بداش چې تایید کړي شوی دی د رسالت د مبارک په سواتع سرا په مینز د غټول حجج د مبارک کې دلته وهم پیدا شي چې معجزات د مبارک هغه دوه قسم دي یو ساتع دي او بل غیر ساتع دي خود د تایید د رسالت فقط په ساتع شوی دی او د نور انبیاء علیهم السلام معجزات اداغي تایید اداغي معجزات بس صرف ساتع او غیر ساتع پکې نو او اداغي په ساتع شوی دی نو فضیلت د نور انبیاء په د مبارک باندې لازم شو الکه پونش او مساوات دا سرازي چې داغي معجزات بساتع او سب غیر ساتع خدایي تایید بدا پس شیو داغي تاییدم په ساتع شیو او دلته دغه مقصد روزي چې د اقال صلوات و سلام معجزات تایید شوی دي په مینز دغه ټول معجزاتو کې د ساتع دي غیر ساتع دي خو په ساتع شوی دي نو مساوات لازم شو او دی خو نه په دنه څوک نور انبیاء علیهم السلام فضیلت لري نو ور سره مساوات لري نو دا احتمال رابع دا رکیک دی ضعیف دی سخیف دی او دغه دیم مخکنی هغه انصب الیق احرا بهذا المقام دی په دې تقریر به نظیر پوښوي که پوه نه شوي اوس ما درته ویل بسات حججه او واضح بیناته معجزات او دلایل ته مراد دي خدای معجزې نه تعبیر علما په سو الفاظ سره کوي یو ورته وی دلایل النبوه لکه دا نبوت دلایلی کله ورته وی حجت کله ورته وی بینه کله ورته وی معجزه نو په دې کلماتو کې اتحاد ذاتی او تغیر اعتباری دی اتحاد ذاتی ولې دی اتحاد ذاتی ذکر دی چې لوحدت مصداق حملهم مصداق د حمل د دې کلماتو هغه واحد دی اتحاد ذاتی راغی ورسېدل کنه چې پچا حملېږي هغه یو شی دی او تغیر اعتباری دا سه دی چې معجزه ورته په دې اعتبار وای چې خصم عاجز کوي د اتیان په مثل د دی رسول الله مبارک باندې قران کریم نازل شو د معجزه وا بار بار چیلنج ور کړي شو قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ام يقولون افترى قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسوره من مثله نو معجزه وتزکوي چې خصم منکر د اتیان په مثل د دیناغه عجز کړي او نو معجزه شو زما دي پښتو باندې تاسو پوه شوي او حجت ورته زکوي چې هغه په خصم باندې په غلبه راشي په هغه سره شي هغه په دې د دې په ذریعہ په غلبه راشي
او بینه ورته ځکه وایي چې دا ډېر واضح او ښکاری او د نبوت دلیل وینو دا چا چې دعوه د نبوت کړي دا دغه د نبوت دلیلی ځکه ورته دلیل النبوه وایي. نو په دغه الفاظو کې ما عرض تاسو په خدمت شریف کې وکړو چې په دغه کې اتحاد ذاتی دی د وجه د وحدت د مصداق د حمل د دین او په دې کې تغیر سره زویا اعتباری دی المؤیدی تایید کړي شوی دی بسات حججه یعنی بالحجج ساتیا په معجزو غټو باندې د الله تعالی یاد د خپلو الله تعالی ته نسبت خلقن شو د مبارک ته کسبن شو او د معجزې نسبت الله تم کیږي او جل جلاله او نبی اکرم علیه الصلاۃ والسلام مبارک تم کیږي. او داغي مثال بدل در کم غزوه د بدر کې بچي چې د مبارک د کافرانو کثرت د خپل ملګرو کې قلت وکړو زمکه ته لاس یوړو او یو موټه شګي راواغست او بیا د دشمن په طرف گزار کا او ویل شاهت الوجوه ندی مخونه دی بدرنګ شو په شادي شو شکست پکې ګټ هغه شګه ما یو رساله په عقیده کې ولیکل دی رمضان شریف کې تقریزات په لویل وی اکابر او مشایخ ما تراک ناغه هغه کې دا ما ډیر په خان داس کې دا زی چېړلې دی دا زینې دا چې د مبارک کله گزار الله شګر واغستو بیا د دشمن مخې ته گزار کړه لکه تراکه موبایل کې هغه رساله کتاب القاید را کړه ارو بس دغه زی درته وې مخه د معجزات زی ډیر خوندور کتاب ملي کله ټول اکابر خو خم کو دغه زی درته پکې وې مسجد مبارک دغه شګه چې راواغستو گزارې کا نو تاسو به زما د په خوره ریویو سګوري تاسو هم خوښ پوښي ما تاسو ویل چې د سموجزه وا د بدر کې چې د مبارک کله دا وکتل او زمکه تلاس کو او شګي راواغستله نو چې راواغستله کنه او بیا خو ورګزار کا نو چې ورګزار کا څه چلو شو نو ګوره موږ دا مدالي کلی دي 14 صفحه کې العقیدۃ الصیفیه کې ونؤمن بالمعجزات فی الحیات و بعد الممات موږ ایمان ساتو په معجزاتو په حیات د انبیاء علیهم السلام کې هم د غید وفات نه بعد هم کما ورد به الاخبار و آیات بینات لکه څنګه چې په دې آیاتونو او ښکارا آیاتونه وارد شوي دي اختیاریه او غیرها او نشهد بذاک رب الارض والسماوات کاغه اختیاری وی کا غیر اختیاری وی او په دې خپل عقیده مون رب د اسمانونو د زمکو گواکو چې ته گواش زمون د عقیده ده والمعجزه تضاف الى الباری باعتبار الخلق والایجادات معجزه نسبت کیږي باری تعالی عزوجل ته په اعتبار د خلق او د ایجاد وإلى الأنبياء باعتبار الكذب فلا تغفل عن تلك الاعتبارات او د خدای انبیو ته کیږي په اعتبار د کسب نو طالب جان غافل نشي د دې اعتباراتو نه ګوري چې هغه یو اعتبار سره کیږي او د بل سره کیږي ففي وقعه البدر ظهرت معجزه عجيبه لسيد الكائنات په واقعه د بدر کې عجيبه معجزه د مبارک و ظاهر شوا حيث رمى عليه الصلاه والسلام الى اعين المشركين بعض الحسيات نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مشرکانو د مختلف ته بازي کنکر لړ کړل فبلغ الله رميه الى اعين المشركين والحيوانات خدای تعالی د لک کنکر د مشرکانو سترګو ته د غي د سونو دوخانو سترګو ته ورسول فهزم عسكر القوم وجاء فتح الله سبحانه والنصر والبركات نو کافرانو لخر شکست خوړو او راغه فتح د الله تعالی او امداد او برکتونه راغه فنفى سبحانه وتعالى عنه الرميه او ثم اثبتها في ايات محكمات بیا خدای تعالی دا رمی د دن یو ځل نفي کړی دا وما رميتا او بیا ثابت کړی دا اذ رميتا په محکم آیاتونو کې نو فنفي خلقان چې دا نفي کړی دا کنه نو دا خلقان کړی دا او اذ رميتا والاثبات كسبا او ځان نه ويم سره به اصحاب التفسيرات
هغه په تصریح کړی دا قرطبی روح المانی مدارک دې ټول په تصریح کړی دا ولا تعارض فی الكلام کته وی چې آیت کې یو ځل نفي د بی اثبات د تعارض راغی نو په کلام الباری عز وجل کې تعارض نشته بل ها هنا فرق فی المصداقات دلته مصداق د اثبات جدا مصداق د نفي جدا لوی فرق دی فمصداق النفي الاهده وكذا الاهده مصداق الاثبات دا د فقیر هغه تغلی نو په دې پښتو پوه شوي نو المؤید بسات حججه نو کبری طلات ضمیر راځي کې د تایید کړي شوی د رسالت پاغه ساتع معجزو د الله نو هغه ته نسبت خلقن وي او تایید کړي شوی د پخپلو ساتع معجزو باندې نو دته چې نسبت کې کسبن بکیږي نو څوک چې په شرقایت پويږي او په تفاسیر او په علم کلام پويږي هغه دا نه وي چې معجزه د نبی اختیار کینی ته د خلق او د کس فرق نه پیژنې خو دې خبر د سباله واستي زين